أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت موعظة. محترمو، زمونږ استاسو دا راجمع کېدل دا دی سره تعزیت کول دي او حقیقت کې دا کم ورور چې زمونږ وفات شوی دی نو دغه رنګې دا مرګ دا به ما او تا په ټولو باندې را روان دی. څنګه چې الله رب العزت فرمایي چې هر انسان دا به د مرګ دا هر سالرونکی دا به د مرګ دا ذایقه سکي. دا د الله ویش دی، یعنې څوک دا نه خوښوي، څوک دا نه غواړي چې زما یو ورور زما ګاونډي زما مشر دی د دنیا نه لاړ شي. خپله موږ دا نه خوښو، دا نه غواړو چې موږ به د دنیا نه ځو، خو د الله ویش دی، بس د الله تقدیر دی. الله قرآن کې فرمایي لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. د خپلې نیټې او د تقدیر نه نه څوک رستو کیدی شي او نه ترې څوک مخکې کیدی شي. د الله په فیصلو باندې زمونږ صبر دی چې الله رب العزت زمونږ باره کې زمونږ په خپل ځان کې اختیار نشته، نو نه موږ د چاله زندگی ورکولی شو، نه انسانان چاله مرګ ورکولی شي. دنیا کې چې څه کېږي دا د الله رب العزت په اراده باندې کېږي. د چا چې هم کم تقدیر لیکلی د هماغه عمره زندگی به دنیا کې تیری او دغه رنګې دا خو بیماري شوه څه شو دا خو یو دغه والا جوړ شي، یو سوال د خلکو جوړ شي، یاره بیماری کې مړ شو، په دې مړ شو، باقی دا ټولې د الله فیصلې دي. نو موږ ټول چې کم څومره حالات او مصیبتونه په موږ باندې راځي، امت او مسلمانانو ته د الله درخواست دا دی چې تاسو په دې باندې صبر کوئ. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. ویل دغه پکار دی چې موږ هم د الله یو، موږ به هم الله طرف ته واپس کېدونکي یو. نو کوشش به د دې دا کوو خپل آخرت دپاره د خپل قبر دپاره به اعمال کوو. موږ تاسو وګورو د نور الله مرګ ته وګورو نو دا څوک نه وایي چې یاره دا خو سپینګیري مشران به وي او دغه رنګې ماشومان لاړ شي د دنیا نه. نو دا د الله رب العزت ویش دی چې په دې باندې صبر کوو. ځکه چې حالات او بعضې ټیم انسان بیا زړه کې وایي یاره دا دي دا وشو دا وشو، الان کې دې باندې ډېر دا د الله د طرف نه بس فیصلې دي. نو دې کې موږ څه نه شو ویلی. که نور الله لاړو، که د هغې نه مخکې عرفان و، که دغه رنګې دا اوس شو، نو موږ الان کې ټول په دې خفه یو. خو دې کې څه کېږي نه، د الله ویش ته د هر انسان په خپل ځان کې اختیار نشته. نو چې خپل ځان کې اختیار نشته، امت او مسلمانانو له په دې باندې صبر پکار دی. او صبر کم دی، صبر چې لومبی صدمه او لومبی غم انسان ته ورسي په هغې کې صبر دی. وروسته خو بیا خپله ډه صبر شي. کوشش به د دې کوو د الله په فیصلو باندې څومره انسان باندې حالات راځي، که هغه جاني وي که هغه مالي وي، نو په هغې باندې د الله طرف نه صبر پکار دی چې بعد د الله فیصله وه او موږ الله طرف ته تلونکي یو. الله یو ورځ د محشر چې د قیامت را روانه ده په هغې کې به موږ ټول یو بل سره میلاویږو. خوشحاله به هغه کس چې د هغې دپاره تیارې وکړي، هغه کس به ډېر خوشحاله هلته کې، ځکه چې کله فیصلې وشي او اعمال تقسیم شي او د هر انسان ته عملنامې میلاو شي، نو چې کوم انسان ته عملنامه میلاو شو دنیا کې ښکلی ژوند تیر کو، د سنت مطابق ژوند تیر کو او دله ټکټ ورشه دا ستا عملنامه ده. نو الله قرآن کې وایي وینقلب الی اهله مسروره. دی به خپل اهل و عیال طرف ته ډېر خوشحاله را رواني او هغه خپل عملنامه به ورسره وي او خلکو ته به خپلو خپلوانو ته به وایي وګوره زه پاس شوم، زه کامیاب شوم، زه جنت ته لاړم. او چې کم کس په دنیا کې اعمالو نه کړل، دنیا نه بغیر د ایمانه لاړه، بغیر د اعمالو لاړه، نو الله قرآن کې وایي دله به د عملنامه په ګس لاس باندې ورکولی شي او دا ګس لاس به د خېټه کې وردن نه شي، د شا د طرف نه به ورکولی شي او په دغه ټایم کې به دته پته ولګي چې زه خو ناکامه شومه. نو ویدعو صبورا، دی به بیا مرګ غواړي او بیا الله د جنت او د جنت جهنم الله قرآن کې به الله واقعات بیان کړي دي چې کوم انسان الله جهنم ته بوځي نو د خوا کې به سره د جنتیانو هغوی به یو بل سره خبرې کولی شي. دنیا کې یو خلک یو موږ تاسو یو بل سره اوسیږو، نو جنتیان به ول اوازونه ورکوي. تفاسیرو لیکلي دي دا وایي یو پیغور د خلکو لره چې دی ول اوازونه ورکوي چې پلانکیه څنګه دنیا کې خدا له خلک راغلي وو، خلکو ته ایمان راړه، مونځ وکړه، دا وکړه، دا وکړه، آخرت له تیارې وکړه، نه دي کول اوس کم ځای کې پروت دی.
نو چې رستو راپسې دنیا کې موږ ځان ته مسلمانان وایو اسلام باندې ژوند تېرو مطلب منځونه هم کوو ځان هم ستړی کوو بیا هم الله د اعمالو د نه کولو د وجې موږ الله جهنم ته بوځي نو مسلمانان خو څه کې هغه کافران به م راپورې هلته خاندي چې ظالمانو دنیا کې مو ځان ته مسلمانان وي او اسلام کې داخل وي منځونه مو کول په یخنۍ کې مو اودسونه کول او نور اعمال مو کول موږ هم جهنم کې پراته او تم ته جهنم په اور کې پروت او دا نشته پته د اعمالو د نه کولو د وجې الله موږ له څومره عذاب راکوي بیا الله دې موږ وساتي خو چې کم انسان وزن د اعمالو چې کم نیک اعمال دی هغه دروند شو به دی کامیاب شو او که چېرې د اعمالو وزن کم او بدعملۍ ګناهونه پرې ډېر شو نو دی به الله جهنم ته بوځي که چېرې ایمان پکې نه وي بیا خو همیشه دپاره جهنمي دی خو که چېرې په دې شکر دی چې مسلمانان یو نو چې که چېرې دنیا کې ځان سره ایمان د دنیا نه اوړه نو هغې څه وخت پس چې هغه د الله په علم کې ده چې څومره به زندګي تېروي څومره وخت به دی جهنم کې تېروي او د آخرت یوه ورځ 1000 کالو برابر ده نو سوچ وکړو په 100 کالو کې انسان تنګ شي یار دا ژوند به نوستومانه شومه چې 1000 کاله به یوه ورځ د چا به څومره تېرېږي نو چې اعمالو وزن وشي هر څه وشي نو دا بدعمل انسان به الله بیا د جهنم نه راوباسي په دې به هم ډېر خوشحاله شي ځکه چې کله دی د جهنم نه وځي نو چې کوم کفار هلته کښېنئ به ډېر ارمانو کې نو چې کاش چې د ایمان مو راوړی وی نو کاش چې دا کلمه مو تشه ویلې وی نو اوس خو به دوی سره تلي وو که نه نو په دې چې خوشحاله شي چې الله ایمان نصیب کړی دی دا ایمان ډېر قیمتي شیز دی چې د دې لحاظ ساتو داسې خبرې داسې عمل د ځان نه خولې نه وباسو ګوره د ایمان داسې کلک نه ده چې بس موږ مسلمانانو کور کې پیدا یو ادې به موږ پورې نښتی نه ایمان زما د عقیدې سره تعلق ساتي زما د زړه سره تعلق ساتي که داسې الفاظ دي د الله د ذات باره کې د قرآن په باره کې د شریعت په باره کې تا داسې الفاظ ووي د هندوستانه به ایمان خارج شوی د دنیا نه به ځي بغیر د ایمانه نو کوشش به دا کوو چې د خپل آخرت به فکر کوو د خپلو ځان د خپلو ماشومانو به نګراني کوو دغه رنګې چې څومره زمونږ مشران د دنیا نه تللي دي زمونږ ملګري تللي دي د هغوی دپاره به دعای خیر کوو د هغوی ښه صفات به بیانو که یو مطلب بد صفت یو کس کې وي کوشش په ژوند پکار دی چې انسان داسې زندگی داسې ژوند تیر کړي چې وروستو خلک بیا د هغه خیر صفت کوي چې یاره پلان کې خو دای صفت و دای خو دای خو دای خو که نه داسې ژوند انسان تیر کړي چې په ژوند خو څه کوي چې د مرګ نه پس بیا چې د نو هغه بد صفت بیانېږي کوشش به د دې کوو چې کوم کسان زموږ نه جدا شوي دي تللي دي آخرت ته د هغوی دپاره به دعاګانې غواړو انشاءالله غواړو به که نه یو پیر الحمدو 3 پیر قل هو وایي د هغوی په روح باندې وروبخي الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین الحمد لله الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله موږ چې سووي سمواري د عمل توفیق نصیب کړي یا الله د دې صله د هغوی روحونو ته ورور بخښي یا الله ته زموږ نه راضي شي یا الله بخښنه ورته نصیب کړي یا الله اخرې ژوند یې ښایسته کړي یا الله ته خوشحاله شي ګناهونه تقصیرات ورته معاف کړي څومره مردګان وفات شوي دي یا الله ټولو ته دا ټولو روحونو ته ورورسي یا الله ټولو ته بخښنه نصیب کړي موږ ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي څومره بیماران دي الله شفای کاملې نصیب کړي څومره قرضدار دي یا الله د قرضونو نه اخلاص کړي څومره بېروزګار دي الله د حلال روزګار نصیب